امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه تاسو ټول پیژنئ په ائمه اربعو کې څلورم نمبر امام دی او د مذهب خاوند دی او لکاو خلق وسم په دنیا کې هغه فالو کوي امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه ډېر لوی شخصیت دی او مسلم شخصیت دی د هغه د زمانه ولی څوک بشر حافی رحمت الله تعالی علیه بشر حافی سے اوس د امام احمد ابن حنبل سے د هغه علمی لیول ته وګوره هغه مجتهد دی مجتهد مطلق دی قرآن او حدیث نے لکاو مسائل مستنبط کړي دي رويستي دي څومره اعلی پیمانه او د اعلی معیار امام او مجتهد دی په خپل باندې ولی دی لوی صاحب دی هغه زمانه ولی دی بشر حافی دا یو مجذوب غوندې و فقیر غوندې خیل د خپو بګرځیده امام احمد ابن حنبل چې کله به د بشر حافی سے دربار لراغی او داغه خانقاه لراغی او ترا نږدې بشو امام احمد ابن حنبل سے به د هغه د خانقاه په دروازه کې خپل پیزار ویسته چپړی بی ویسته اولیاء شان دی دا رب ور کړی او دی به الته ولاړ بو مونږ تاسو خو نن سبا ډیرو خبرو داسې خیال نه ساتو ولاړ بو امام احمد ابن حنبل سے غوند شخصیت چې هغه زمانه لکاو خلق د معتقدین او د مریدانو او د مقلدینو په دربار د بشر حافی په دروازه کې به ولاړو چې کله به بشر حافی رحمت الله تعالی علیه نه اجازه رااله الته به داخلي د بیا وچ دې چې کله وی چې یو ځل خلکو د بشر حافی سے مبارک په گیټ کې په انتظار باندې ولید چې اولاد د پیزار یې ویستې دي دغه خلکو ته د ارث د اولیاء په محبت او په ادب باندې ورته میلاو شوی دي چې خلکو ورته وی چې یا شیخ ته دومره لوی صاحب په خپل باندې او د بشر حافی سے مبارک په دربار کې پیزار وباسي او په گیټ باندې ودرېږي او چې ترڅو پوری اجازه نه راغلی نه داخلهږي دومره لوی عالم دومره لوی شیخ دومره لوی امام دومره لوی مجتهد تاسو سره دا خبره خوند نه کور دی ته خپل باندې لوی صاحب ته سکه بشر حافی هغه خو فقیر او ملنګ سړی دی دیوانه سړی دی هغه به ستا دربار لراځي ته به هغه دربار ل نه راځي لګانن سبا د زونګو تاسو بعضی منصفین ځان توای او دا خبره کا چې زبر د فقیر دربار ل نه راځم فقیر به د مفتی صاحب لراځي دا تاسو محبت په خپل ځای باندې دی خو مونږ به ان شاء الله همدغه اولیاء دربارونو لزو او فیض او باطینی چې کوم فیض دی باطینی روحانی هغه به ترنه حاصلو نو چې کله دا اعتراض خلکو به وکړه د مبارک صورت غټو خلکو غټي خبرې امام احمد ابن حنبل سے ورته چې صاحبان واوري زچ کوم رب منم کنا او تاسو منئ اغه رب بشر حافی پیژني دا د امام احمد ابن حنبل خبره یو منلی او یو پیژاندل دی ما ته خالی منو معرفت ځان لشه دی از ما مقلدینو چې کوم رب زمنم اغه رب بشر حافی منیم او پیژنیم زدل ته د رب منلو لپاره ناراضم زدل ته د رب معرفت لپاره راضم چې رب او پیژنم او دویمه خبره څورته وکړه دویمه خبره دا ورته وکړه چې کوم رب مونږ او تاسو شپې په عبادت او پاغه کې لټو هغه رب دغه اولیاء په صحبت کې ملاويږي ورته زدی وجه ناراضم دل تکینم بشر حافی سلام کړم ماتم پته د دیوانه فقیر انسان دی او هغه بشر حافی چې خیل د خپو بګرزیده او په خپل وطن او علاقه کې په زناورو باندې الله جل جلاله دا خبره منع کړې و چې تاسو به پزمکه باندې بول براز نه کوئ د بشر حافی په وطن کې زناورم چرته پزمکه باندې بول براز نه وی کړي رب ته داسې منظور وا چې تاسو به دا کار نه کوئ چرته د زما ولی خپ په ګندګۍ باندې را نشي د بخیل د خپو ګرځید دا سه دربارو له څوک تللی امام احمد ابن حنبل رحمت الله